بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو ولسم درس دی. نن به ان شاء الله مونږ چې کوم مرکب غیر مفید هم ویلو او مرکب مفید هم ویلو د هغې به پوره دغه ترکیب کوو ان شاء الله. په کومې طریقې سره به مونږ ترکیب کوو نو مرکب غیر مفید جمع مرکب مفید. اوس خو مرکب غیر مفید وي او مرکب مفید هم مخکې ویلی دی. مرکب مفید څه ته وایي چې خبره پکې پوره وي. مرکب غیر مفید څه ته وایي چې خبره پکې نیمګړې وي. نو هغه نیمګړې خبره به راواخلو او بل جز سره به میلو کړو نو پوره خبره به ترې جوړو انشاءالله. نو ګورئ جي قلم زیدن، قلم زیدن دا مرکب غیر مفید دی، مرکب اضافي دی. قلم مضاف دی. وګوره نه پر قلمو باندې وګوره الف لام هم پې نشته. ما تاسو ته ویلي د مضاف څلور شرایط مې درته لیکلي چې په مضاف باندې به الف لام نه راځي، په مضاف به تنوین نه راځي. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي. او په مضاف چې تثنیه نو د هغې هغه نون به ختمیږي او چې مضاف جمع نو د جمع نون به ترې ختمیږي. نو ګورئ قلمو باندې نه الف لام شته نه پې تنوین شته او واحد دی یو دی نو تثنیه او جمع د نون ضرورت پکې نشته. نو قلم مضاف دی، مضاف او زیدن وګورئ دا مضاف الیه دی او ما تاسو ته ویلي مضاف الیه صرف یو شرط دی چې همیشه به حالت جر کې وي، مجرور به وي، همیشه به په یو زیر یا دوه زیرونه وي، همیشه به په ده باندې داسې وي جي. نو دا مضاف الیه شو. مضاف الیه چې رایوځی شي نو وګورئ دا د جملې یو جز شو، دا صرف مبتدا شو، مبتدا او دا نفیس ورله خبر شو. نو وګوره دا مرکب غیر مفید د جملې یو جز شو. ٹھیک شوه، پوره جمله نه شوه. دې سره یو بل اسم ولګو نو بیا پوره جمله شوه. نو دا مبتدا او خبر چې رایوځی شي نو دې نه جمله اسمیه خبریه جوړه شوه. وګورئ جی قلم زیدن مضاف مضاف الیه شو، دا مبتدا شو او نفیس ورله خبر شو. نو مبتدا او خبر چې رایوځی شي دې نه جمله اسمیه خبریه جوړه شوه. قام فعل شو، قام فعل دی. دا به مونږ پیژنو څنګه چې دا فعل دی دا اسم دی او دا حرف دی. نو انشاءالله د راتلونکي سبقونو کې د اسم علامات او د فعل علامات او د حرف علامات را روانې. علامات نښو ته وایي، نشانی ته. نو موږ به د هغه نښو نه پیژنو چې لکه دا نښه پکې دا به اسم وي، چې دا نښه پکې دا به فعل وي، چې دا دواړه نښې پکې نه وي نو دا به حرف وي. قام فعل دی، احد عشره دا یو اسم دی، دا یو اسم شو. نو دا ما سره ممیز شو، ممیز. نو ما تاسو ته ویلي دا مرکب بنایی دی. د 11 نه واخله تر 19 پورې دې ته مرکب بنایی وایي. ٹھیک شوه، نو دی به ممیز جوړیږي او د دې نه پس چې کله یو اسم وي که نه هغه به دغه وي، هغه به حالت نصب کې وي، یعنی یو زبر یا دوه زبرونه به پي او هغې ته به تمییز وایي، تمییز. ٹھیک شوه، نو دا ممیز تمییز چې رایوځی شي دا به فاعل شي او دا فعل او فاعل چې رایوځی شي نو دا به جمله فعلیه خبریه شي. نو دا پکې د اول پکې د مرکب اضافي مثال راغی، دویم پکې د مرکب بنایی مثال راغی 14 او دریم به پکې اوس انشاءالله د مرکب منع صرف مثال راځي. خالد مبتدا دی، تاجر مضاف او حضر موت، حضر موته چې دی دا یو اسم دی، دا د یو ښار نوم دی نو دا ورله مضاف الیه شو. نو دا مضاف او مضاف الیه چې رایوځی شي دا خبر شو او مبتدا او خبر چې رایوځی شي نو دې نه به جوړ شي جمله اسمیه خبریه. ښه جي، اوس د ولد زیدن ذکي، د زید زوی ذهین دی. ولد مضاف دی، او زیدین مضاف الیه دی. ګورئ ولدو باندې وګوره نه الف لام شته نه پې تنوین شته نو دا مضاف شو. او زیدین وګوره همیشه حالت جر کې وي نو دا مضاف الیه شو. مضاف الیه چې رایوځی شي نو دا مبتدا شي.
مبتدا او ذکی ورلا خبر شو. مبتدا او خبر چې رايوځي شي جمله اسمیه خبریه. الدنیا ته وګورئ الف لام پشته نو مضاف نه دی. ما تاسو ته ویلي چې په مضاف باندې به الف لام نه راځي. په دنیا وګوره نو دا الف لام شته نو دا به موږ سره مبتدا جوړیږي. الدنیا را سره مبتدا شو. او مزرعتو ته وګوره نه په الف لام شته نه په آخره کې تنوین شته نو دا مضاف شو. او د الاخرته وګوره اخره کې زیر دی پی نو دا مضاف الیه دی. ما تاسو ته ویلو چې په مضاف الیه به همیشه حالت جر کې زیر وي. مضاف او مضاف الیه چې رايوځي شي نو دا خبر شو. خبر او مبتدا چې خپل خبر سره ملو شي نو جمله اسمیه خبریه شو. خجی بیا ګوره رأیتو دا فعل دی او دی کې انا ضمیر فاعل دی نو دا رأیتو فعل فاعل او احد عشره دا دوانه رايوځي شي دا ممیز شي. او رجلن ما تاسو ته ویلو د 11 نه واخله تر 19 پورې به دا ممیزي او د دې لپاره چې کم تمیز راځي کنه نو هغه به همیشه حالت نسب کې وي یا به په یو زبر یا به په دوه زبرونه نو د رجلن ته وګوره دوه زبرونه دي نو دا را سره تمیز شو. نو دا ممیز او تمیز چې رايوځي شي نو دا مفعول شو. مفعول به فعل د خپل فاعل او مفعول به سره چې ملو شي جمله فعلیه خبریه شوه. نو ګورئ جی دا مونږ د مرکب غیر مفید او مرکب مفید دا دوانه هم رايوځی کړو نو د دې نه مونږ دا ترکیب زده کو چې ګوره په دې طریقې سره به انشاءالله مونږ ترکیبونه ټایم په ټایم باندې کوو انشاءالله وخت په وخت باندې به چې د ترکیب موقع راځي نو هغې کې به انشاءالله مونږ ترکیبونه هم کوو. نو دا ترکیبونه ډېر لازمي دي. چاله چې ترکیب ورځي نو هغه به صحیح ترجمه کولی شي. چې چاله ترکیب نه ورځي هغه به صحیح ترجمه هم نشي کولی. یو انسان دی هغه جمله اسمیه نه پیژني جمله فعلیه نه پیژني نو هغه به څنګه طریقې سره ترجمه وکړي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.